عرض مې دا کول زما عزتمندو چې الله جل شانه دا خپل قرب او تعلق دا د دنیا ته چې د شاکه الله ته د مخ کو پاغې کې دا الله په نوم غشتو کې الله جل شانه چې نبوت تقسیمي رحمتونه تقسیمي برکتونه تقسیمي اغا په مال باندې نه دنیوي عزت باندې نه شرافت باندې نه بلکې الله جل شانه اغا په ذکر باندې دا الله تقسیمیږي دا الله یاد پد کې څومره دی قرآن کریم کې دغه صورت کې الله جل شانه فرمایي چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم مبعوث شو الله پیغمبر جوړ کو بیا به خلق الله تعالی بلل چې شرک مکوي د بتانو پرستش مکوي یو الله عبادت کوي لا اله الا الله نو مشرکین سوي وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم دی مشرکین او کافرو وی چې عجیب دا قرآن لبی په دبان نازل شو دغه مالی حیثیت هم نشتا او د پلار نه یتیم پاتې شوی دی او غټ سړی نه دی په کار خدای چې دا قرآن په غټ سړی نازل شوی وي او غټ سړی څوک من القريتين عظیم یو عظیم او غټ سړی وي او د دې دوو خاریو وي یو خار مکه او یو طائف په مکه کې ولید ابن مغیره د حضرت خالد ابن ولید رضی الله عنه پلار چې د کفر په حالت کې د دنیا نه تله او د مکه غټ سردار انتهایی مالدار او ډیر خيار لیکن داغه او خيارتیا او عقل او داغه مال غسته هیڅ پیدا ورنه او په طائف کې عروه ابن مسعود الثقفي انتهایی او خيار چې چرته به قوم په مسله کې اون خطو بیا بده تر اتل چې دا مسله راته حل کا لیکن صرف عقل چې دا الله جل شانو فضل شامل حال ني هغه سړی ته نجات نشي ورکوله نجات په وحي باندې دی دا الله په حکم منلو باندې دی خپل ځان الله او د الله رسول حکم ته حواله کولو باندې دی عقل باندې نه ندی مشرکین وی چې دا قرآن نازلې دی او الله جل شانو د خپل نبوت او رسالت د لپاره انتخاب د چا کوله نو په کاردار شي او غټ سړی باندې د قرآن نازل کړي وي هغه غټ سړی د دې دوه خاریو یو کس وي د مکی چې کوم نن ولید ابن مغیره او د طائف عروه ابن مسعود الثقفي وقالوا لولا انزل هذا القرآن ولی دا قرآن نه نازل شوی علی رجل من القريتين عظیم د دې دوه خاریو په یو غټ سړی باندې الله جل شانو په جواب کې فرمای اهم یقسمون رحمت ربک آیا دی دا الله جل شانو دا رحمت تقسیمی نبوت خود الله جل شانو رحمت ته دا تقسیم خود ما په لاس کې دی رحمت زنا زلوم په خپل عبادت باندې دا اختیار ما دی ته ورکړی چې دی به تقسیمی دی په خو خبانه به نبوت زی اهم یقسمون رحمت ربک بیا مخ کې فرمای نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا دا رحمت خو لاسه کې چې د دې معیشت مونږه په دنیا کې پدې کې مونږه تقسیم کړي دي څوک مالدار پیدا کړي دي څوک غریب پیدا کړي نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا مونږه دا معیشت د دنیا په ژوند کې پدې کې تقسیم کړي دي ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات او دایمو په یو بل چت کړي دي یو غریب دی بل مالدار دی یو د پسخې په کور کې اوسي بل په بنگله کې اوسي د یو د خټو لوټو کور دی د بل جونګړه ده یو په غره کې پاتې کېږي یو په سیمه کې پاتې کېږي د یو سره سورلی ده د بل سره سورلی نشته دا تقسیم مونږه الله جل شانو فرمایي کړي ولی دا مدې د پاره کړي دي چې لیتخذ بعضهم بعضا سخریا چې دا د یو بل پکار راځي یو مالک ته بل مزدور دی یو آباده کوي پیسې ور کوي بل وسره دی اړی مار دی کچره دا نوې د خلک ټول یو شان وي بابا د دنیا ورانه و یا بهر یو سړی ما سره شته زب سکو رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث مبارک کې فرمایي چې دنیا قیامت کله نږدې شنه بیا به د سندونو سره روزي او راوتل شروع شوی د ګرځا پر به خلکو شروع کړي ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیشګوئی آثار دي او حدیثو کې چې کوم ذکر راځي نو هغه داسې دی چې هغه به داسې ستنې راغورځي سین مننا الله رسول فرمایي چې ګوره یا ساتي دې ته مزي په دې کې به جګړې وي یو بل به وجني قتل او قتال بکیږي دې ته مخ کې کېږي او بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې دا پرې دی بیا به یو وخت داسې راشي
چې بیا به هر یو سره مال ډیر زیات وي. نو یو به لاړ شي هغه بل ته به مال ورکوي، بیا به ورته هغه وایي چې ما ته دې مخکې راوړی وی نو ما به اغوښتې، اوس خو ما سره شته. بیا به مال دې څوک نه قبلوي. زه هغه وروڼو ته وایم چې څوک شتمن دي، سرمایهدار دي، تا سره مال شته، خدای درکړی دی، په هغې کې یو برخه وباسه. اوس ځینې داسې وخت به راشي چې فقیر به ستا صدقې اخیستو ولني، بیا به په دې طرف باندې ستا د اجر او د ثواب دروازه بند شي. په جنت کې مختلفې دروازې دي. باب الصدقه، د صدقې دروازه، هغې نه به جنتیان را بللی شي، پلانکي دی په دې راشه، په دې راشه. چې کله صدقه اخیستل بند شي نو دا دروازه دې بنده شو. چې مونځ دې پرېښو، باب الصلات، د مونځ دروازه دې بنده شو. چې روژه دې پرېښوه، د روژې دروازه دې بنده شو. د هر یو عمل خپلې دروازې دي. چې یو سړي یو عمل هم ني، دروازې به ټولې د جنت بندې دی، باسې بهر تاوي. نو داسې وخت د راتلو نه مخکې ته صدقه د الله په نوم باندې ورکو ډیره ډیره، چې هغه وخت راشي چې بیا ستا صدقه څوک قبلوي نه. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د اوو حالاتو نه مخکې الله یادوي. بادروا بالاعمال سبعا، 7 حالتوں کے آنے سے پہلے اعمال جلدی جلدی کیا کرو. تلاوت د قرآن پاک ډیر کو، روغې بیماری رااله، مرګ رالو، قیامت رالو، دجال رالو، بیا به څه کې هغه وخت بیا نشي کولی. نو الله جل شانه فرمایي چې د دې معیشت خو مونږ په دې کې مونږ تقسیم کړی دی، او دا حکمت ته چې څوک مالدار دي څوک غریب دی، نو د یو بل په کار راځي. لیتخذ بعضهم بعضا سخریا ورحمت ربک خیر مما یجمعون. او دای چې کوم مال جمع کوي د الله رحمت چې هغه د اجر او ثواب په شکل کې دی، هغه ډیر بهتر دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم خو فقر خوښ کړو. یو ځل نبی کریم صلی الله علیه وسلم څخه حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ننوتو د رسول الله صلی الله علیه وسلم کور ته. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو خاص کوټګۍ وخبله، پاغې کې مبارک پروت ته، پزمکه پروت ته، لاندې د کجوري د پاڼو پوزکې دی، د مزرم نه دی، د کجوري د پاڼو پوزکې دی. مزری کې الله جل شانو دا صفته چولې چې د هغې پوزې پوس راځي. د کجوري پاڼه د هغې نه نرمه، خو پوزکې هغه پوس نه راځي، تیره راځي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په ځمکه باندې هغه پوزکې اچولی دی او مبارک په هغې باندې پروت، او دا کمیس برنې صادر دا نو ګرمي وه، خولې پې راماتې دي، او په اړخ چې اوړېدلی دی نو په ملا کې سرې چاپې چوړې شوي دي هغه پوزکي سره. په دې حالت کې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه دننه لاړو. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ولیدو مبارک، نو ویل دي چې یا رسول الله، ته د الله رسول یې، دومره لویه هستی، او دا قیصر او کسرا د الله دشمنان دي، هغوی ته خدای پاک څومره څه ورکړي دي، د هغوی سره څومره مال، څومره آرام او آسایش څیزونه دي، ته د الله رسول یې او ستا دا حالت. خولې مونږ چې بجلي لاړ شي بیا اوف شور مو جوړ کړی، نه ماشومانو ته خوب ورځي او نه لویو ځان مداسې مخته کړی دی. حالانکې د نن شپېته کاله مخکې او یا کاله مخکې په همدغه ببوزه باندې ګزاره کېده، ښه خوبونه پکې کېدل. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته عمر فاروق صاحب وایي چې کسرا او قیصر د الله دشمنان دي، هغوی څنګه دغه د راحت دي، خوشحالي ده، آرام آسایش کې وخت تېروي، ته د الله رسول ستا دا حالت. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک پروتو، بیا کېناست، او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم عادت داو چې کله به یو خبره تاکید سره کول، اهمیت سره چې مبارک به پروتو، بیا به کېناست چې مخاطب دا خبره په غور سره ووري. بیا یې وفرمایل د خطاب زویه، د عمر صاحب د پلار نوم خطاب، د خطاب زویه افی شک نه انت، تو اوسه پورې په شک کې؟ دا سیزونه خو الله جل شانه د کافرو ته په دنیا کې ایښي دي او موږ ته په آخرت کې سنبال کړي، دا دنیا کې ایښي دي. دې آیت کې الله جل شانه فرمایي ولولا ان یکون الناس امه واحده، کچره دا ویره نه وي چې دا خلق به ټول یو شي، یعنی ټول به علیاذ بالله کافر شي،
ټول به مشرکین شي، د مسلمانان هم کافرو ته واوړي. لجعلنا لمن یکفر بالرحمن، نو مونږ به هغه خلکو ته چې څوک د الله سره کفر کوي، لبیوتهم سقفا من فضه، د هغوی د کورونو چتونه به مونږ د سپینو زرو جوړ کړی وي، ومعارج علیها یظهرون، او د هغوی اندرپایې او پوړی هغه به د سپینو زرو وي چې په هغې به چتونو ته ختل. ولبیوتهم ابوابا وسررا، او د هغوی د کورونو دروازې هغه به د سپینو زرو وي، وسررا، او د هغوی تختونه او پالنګونه به د سپینو زرو وي، او علیها یتکئون، چې په هغې به یې تکیاګانې لګولې وي، وزخرفا، او د سپینو زرو سره سره به د سرو زرو وي. دې کافرو ته موږ دا ټول څیزونه د سرو د سپینو جوړ کړي. وان کل ذلک، او دا هر څه ځکه دا ذکر چې وشو چې دا به موږ هغوی ته د سرو ورکړی وي، لما متاع الحیات الدنیا، اس لیے کہ یہ دنیا کی زندگی میں نفع اٹھانے کی چیزیں ہیں، نفع برتنے کی چیزیں. دا ځکه چې دا دنیا چیزونه په دې جیاس کې چې کله خوراک ورکوي نو سړی پکې خوراک وخوري، بیا لوښي واپس یوسي. نو سړی دې ته نه ګوري چې دا لوښی څنګه دی. یا بعضې دکانونو کې ډسپوزیبل ګلاس پلیټ هغه ورکوي، او مسافر چې کوم دی نو هغه واخلي وځي په مخ، او چې کله خوراک ته نه وخوري نو بیا هغه وغورځوي. دی هغه لوښي ته نه ګوري چې دا څه شی دی، او دا ځان سره واخلي. ډسپوزیبل کاشک هغه ورکي، په هغې باندې سړی آیسکریم وخوري، بل یو شی کیر پې باندې وخوري، بیا هغه وغورځوي. دې ته په عربی کې متاع وایي، متاع. هغې کې سړی دا نه ګوري. زنانو به میچنې ګرځولې، میچنې، او دې میچنه کې چې کوم دی نو مختلف څیزونه وي، په هغې کې تاسو ته به نومونه هم نه درځي. یو لاندې پل وي، یو بره پل وي، یو کوټی وي چې په هغې باندې لاندنی پل پروت وي، یو د میچنې ډیډه وي، منځ کې سوري کې لرګی، او یو ډوبک وي، لاندې لرګی وي، یو په هغې کې میخ لګېدلی، هغې ته تیرک وي، او یو چې کوم ځای کې اوړه غورځېږي هغې ته ګڼ وي، او هغه اوړه چې کوم ځای غورځېږي هغه چې په کومه کپړه باندې زنانه را جارو کوي چې ښکرۍ کې دا اوړه واچوي، هغې ته سپوڼې وایي. دې سپوڼې ته متاع وایي. دې سپوڼې باندې زنانه دا نه کوي چې دا د بخمل وی، دا د ویل وی، دا ښه کپړه وی، دا خرابه کپړه وی، زوړ تیګړې کتلی دی خو پاک دی، بس هغه میچنه پروت وي چې څه وخت یې اوړه را جارو کوي، په هغه سپوڼې جارو کوي. دې ته متاع وایي. الله جل شانه د دنیا دی ټول سيزونو ته متاع ویلي. دلته چې کوم سر دی هغه متاع، دلته سپین زر دی هغه متاع، دلته په کورونو کې لوښي کودي دی هغه متاع، چا کره په صندوقونو کې سل جوړه اسباب دی. دا ښځې دې ته ډېرې خوشحالېږي چې مونږ کره ډېر اسباب دی. کال تیر شي کال راشي هغه بړستن راخلي نه، خو ورکره پرته په دې زړه جوړ وي. دا ټول متاع دي. ځکه کوم یو شی چې تا جوړ کړی دی هغه دغسې پروت دی، دا تا نه سیوایي دی، په هغې باندې پتا باندې صدقه راځي، زکات در باندې راځي، مال تجارت شي زکات راځي، ګنې نو پتا باندې قرباني ده، پتا باندې سرسایه ده، ولې دغسې پروت. سیوا جوړې جامې دا د استعمال سیزونه دي، دا خو دنیا کې د استعمال دي. الله جل شانه فرمایي چې که دا یاره نه وي چې دا مسلمانان به هم کافرو ته تللی وي چې او د هغوی کورونه خو د سرو سپین شول، راځئ چې مونږ هم هغه طرف ته واوړو. لکه نن سبا چې د سکول او د کالج په لار باندې دغه زهر دا راننوتی دی. وہ لوگ کہاں پہنچ گئے اور تم لوگ کہاں پیچھے رہ گئے، پیچھے کی طرف جا رہے ہو. هغوی کوم ځای ته ورسېدل. دا شیطان یو دلیل خشته کړی دی مسلمانانو ته. دا مسکین په دې باندې نه پوهېږي چې د مقصد حیات څه دی. دی وایي چې د دنیا دغه څیزونه جمع کول دا زما مقصد دی، او چې کله مري نو دغسې ته لاړ شي هغه هر څه پاتې شي. نو الله جل شانه فرمایي وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، او دا هر څه ځکه چې دا د دنیا ژوند دی. وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، او آخرت ستا پروردگار دپاره، ستا پروردگار په نږدې آخرت دا د متقیانو دپاره دی. هلته چې څه دي او هلته څه دي؟ فِيهَا مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ، جنت میں اللہ نے وہ نعمتیں رکھی ہیں جو آنکھ نے دیکھی نہیں اور کان نے سنی نہیں اور کسی دل میں اس کے بارے میں خیال بھی نہیں گزرا. پزړه کې خیال هم نه تر شوی. پزړه کې ځان ته ښکلي نه ښکلي بنګلا، ښکلي نه ښکلي ګاډې، نن سبا موبایل هم راوتی پکې تصویرونه ګوره ګوره ګوره،
چې دا ټولو کې زیات اعلی دی، په جنت کې د هغې نه بهترینه سورلی د هغې باره کې ته سوچ هم نشي کولی. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو تمہارے جی میں آئے تمہارے لیے جنت میں وہ کچھ ہے. په جنت کې تاسو لپاره هر هغه شته دی چې کوم دې په زړه کې راځي. دلته موږ وایو فلان کې ارماني د دنیا نه لاړو، دا ارمان او دا پوره نشو، دا ارمان او دا پوره نشو. دا دنیا د ارمانه د سو د چا ارمانونه پوره شوي نه دي، لیکن په جنت کې بس تا یو ارمان نه پاتې کېږي. جنتی وخپله حیرانی الله جل شانه به ورته وایي وغواړه، دی وایي چې یا الله څه وغواړم، هر څه وینم زما مخې ته دي. بیا به الله جل شانه داسې څیزونه ورکړي چې هغه به دی حیران شي، بیا به ورته وایي چې وغواړه، بیا به دی حیران شي چې زه څه وغواړم. الله جل شانه داسې نعمتونه یې. نو عرض مې دا کولو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل د خطاب زویه حضرت عمر رضی الله عنه ته وفرمایل ته تر اوسه پورې په شک کې دا څیزونه خو دنیا کې الله جل شانه د کافرو د پاره او آخرت کې موږ د پاره. دا یاد ساتئ چې د دې دا مطلب نه دی چې دنیا کې تاسو رسیدي نو دا وګورځو او کافرو ته دا حواله کنه. قرآن کریم کې الله جل شانه فرمایي چې دا دنیا کې چې ما سه پیدا کړی دي دا مې هم د مؤمنانو لپاره پیدا کړی چې دوی خپل ضرورت پوره کړي او زما عبادت پې کوي. کپڑے واچي زما عبادت ته ودرېږي، روټۍ وخوري زما عبادت پې وکړي، لاندې پوزې مسله واچي زما عبادت پې باندې وکړي، د انور نه سر پټ کې کور چت واچي زما عبادت وکړي باغې سوري ته. دا د الله جل شانو د مؤمن لپاره پیدا کړي خالصتا یوم القیامه. لیکن په آخرت کې قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعباده والطیبات من الرزق، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ جل شانہ نے جو زینت یعنی لباس اور پوشاک دنیا میں انسان کے لیے پیدا کی ہے وہ کس نے حرام کی ہے؟ نہیں، اللہ نے حرام نہیں کی، وہ حلال ہے. اور رزق بھی ساری کی ساری چیزیں حلال ہیں جو اللہ نے حلال کی ہے، لیکن خالصتا یوم القیامہ. دنیا میں بھی اس سے مسلمان نفع اٹھا سکتا ہے، آخرت کے اندر بھی، لیکن نفع اٹھانے کے طریقے اور حدود اللہ نے بیان کیے ہیں. اگر حد اللہ پاک بیان کرے دے، دا حلال دی، دا حرام، دا جائز حد دے، دا اسراف دے، دا تبذیر دے، دی حد نہ پوری وزنا. بہرحال ما عرض کولو چې مشرکین داوي چې ګینه دا تقسیم دا په دې شکل باندې کی. کچاري مسلمان دا سوچ وي چې فلان کی روغ صحت ته، فلان کی سره مال له، فلان کی سره بنگله ده، په د باندې د الله جل شانه ډېر لوی فضل له، او د فلان کی سره دا سيزونه نشته په د باندې نه ده. دا د مسلمان خبرې نه دي، دا د کافرو خبرې دي. فضل د الله جل شانه رزق حلال هم ده، لیکن د الله جل شانه د ټولو نه اول فضل د ټولو نه ډومبه هغه ایمان ده، هغه اسلام ده، هغه صحیح عقیده ده، هغه اسلامی آداب او اخلاق دي، هغه اعمال دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ارشادات او د تعلیماتو په توګه باندې. نو مخکې الله جل شانه فرمایي دا د دنیا تذکره و، د دې دنیا د ذکر د وجه نه کله کله الله پاک فرمایي سړی د الله د ذکر نه پاتې شي. بیا مخکې فرمایي ومن یعش عن ذکر الرحمن، چې کوم سړی ړون شو د الله د ذکر نه. یعشو، عشا یعشو علماء او طلبا پیژني نصره ینصرونه دی، او دغه وخت کې دا مجزوم دی یعشو، لیکن د شرط په وجه باندې ومن یعشوش. عشا یعشو دا د سترګو د نظر د کموالی یو قسم دی چې مونږ ورته شمکور وایو. شمکور سترګې روغي لیکن د شپې او سوري ته لیدل نه کوي. سترګې وي سوري ته ورته شی نه ښکاري، چې ماښام تیارې شي بیا ورته شی نه ښکاري. یعنې یو خو هغه تیارې چې په هغې کې سترګه ورته هم نه ښکاري، نه معمولي غوندې سوری شي نه بیا ورته څه نه ښکاري. دته شمکور وایي. الله جل شانه دلته دا ټکې استعمال کړی، او دا ځکه استعمال کړی دی چې سترګې شته لیکن لیدل نه کوي. نو الله جل شانه فرمایي چې سترګې مې ورکړې دي لیکن زما وحی ته نه ګوري، زما د پیغمبر تعلیماتو ته نه ګوري، دین اسلام ته نه ګوري، مذهب ته نه ګوري، په زور ځان د هغې نه شمکور کړی دی. او مفسرین حضرات فرمایي دلته دی عشو او شمکورتیا نه مراد د زړه ده، د دې سترګو ظاهري نه ده. ظاهري خو سترګې شته. قرآن کریم کې الله جل شانه فرمایي د دې سترګې وې لیکن لا یبصرون بها، لهم اعین لا یبصرون بها.
इनकी आंखें थी लेकिन उससे देखते नहीं थे. दई कतल ना से न कतल हक न कतल से हक कुम दी ओ बातिल कुम او حق تبی باطل وی او باطل تبی حق وی. نو الله پاک فرمای و من یاشوان ذکر الرحمن، دا الله د یاد نه چې کوم سړی غافل شو، دا الله د یاد نه چې کوم سړی ړون شو، دا الله جل شانو د یاد نه چې چا سترګې چوچی کې، دا الله د یاد نه چې کوم سړی شمکور شو او الله جل شانو یاد ته نه ګوري، قرآن ته نه ګوري، نصیحت نه اوري، ښه خبره پې باندې اثر نه کوي، موس فرض حکم دی هغې ته توجه نه کوي، دا کوم عبادات چې کوي دینه معلومیږي چې دا هم شوقیه دي او الله جل شانو په شوق پوره کولو باندې نه خوشحالي. یو شوق پوره کول بیل شی دی. زه کله کله مرګورو ته خبره کوم، بعضې سړی تازه تازه واده وکړي نو راشي چاته ووایي چې ما ته دعا وکړه چې ښځه ځان سره عمرې ته بوځم. نو زه ورته یم ته دا ښځه عمرې ته سیل ته بوځي، ځکه چې زړه شي نو بیا ځان سره بوځه. چې تازه واده دی وکړو بیا ښځه بوځې نو ته وایې چې زمونږ خو د پښتنو کورنۍ ده سیل ته بهر اسم نشم ایستی، چې عمرې ته لاړ شم نو دا به جهازم وویني او دا به هر یو شی وویني، بیا وما سره څنګ په څنګ په مطاف کې ګرځي. او که چېرې دغه وخت کې شیطان غلط خیال کې مبتلا کې د دې ښځې د وجې نه، نو د الله جل شانو په پاک او مقدس حرم کې د ګناه سوچ. اوس خپل حشر بیا ګوره. نو دا شوق ته شوق فرض مزونه ته پابندۍ سره کې چې اذان وشي فوراً پاسې او دس کې او مسترازې. ځکه قرآن کریم کې الله جل شانه فرمایي مسلمانانو به بیا بیا وي یا رسول الله جهاد دی فرض شي په مکه کې، یا رسول الله جهاد دی فرض شي. الله جل شانه فرمایل چې موس کوي، دا عمل کوي، دا کوي، دا کوي. مطلب دا دی چې جهاد ته به تعالی یې تیارېږي چې دا کردار دی مخکې ټول صفایي، چې موز نه کوي بیا به څنګه کوي. قرآن کریم کې الله پاک فرمایي ولو ارادوا الخروج لعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم. اگر یہ لوگ قتال اور جہاد کے لیے نکلنا چاہتے، اس کا ارادہ کرتے تو اس کے لیے تیاری کرتے. کہ یو سړی عمرې او حج ته تلل غواړي نو د هغې دې تیاري وکړي. تیاری دا دی چې دی په کور کلي کې مونځ کوي پابندۍ سره، زکات ورکوي پابندۍ سره، روژه نیسي، د فرض نه علاوه نفل هم نیسي، د قرآن پاک تلاوت کوي، د الله جل شانه یاد کوي. اوس به ومنو چې دی حرم شریف ته ذکر روان دی چې هلته یو مونځ په یو لاک دی او دلته یو مونځ په یو دی. لیکن چې کله دلته نه کوي دغسې بلماس ګرځي او بیا دی وایي نو دا شوقیه دی. نو الله پاک فرمایي ومن یعش عن ذکر الرحمن، چې کوم سړی د الله او د رحمان د یاد نه ړوند شو نقید له شیطانا، بیا شیطان مونږ په ده باندې مسلط کو. دا خو خالق د هر یو څیز الله دی، هسې د شیطان زور نه چلیدو. لیکن چې د خپل ځان د شیطان یار جوړ کړو نو سره شیطان ولګي. قرین هغه ملګري ته ویل کېږي چې هغه تا نه جدا کېږي نه. بل ملګری خو به د نبي هم د ټټۍ سره بهر جدا شي، بیت الخلا سره شیطان هلته هم نه جدا کېږي. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې بیت الخلا ته دننه کېږي نو دا وایه بسم الله، او چې بیت الخلا ته دننه کېږي نو دا وایه اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. ځکه چې شیطان دلته اثرات ډېر کوي، ګنده ځای دی، دلته به ته شیطان وایي چې ایثار شه، دا وکړه دا وکړه دا وکړه، په ګناه کې دې مبتلا کوي. فوراً ضرورت پوره کو بهر وځه، او چې راځې نو هم دعا وایه او چې بهر ځې نو هم دعا وایه. نو فهو له قرین، بیا دا شیطان د سره ملګری دی. په دنیا کې په هر ځای کې ورسره ملګری، بیا معاملاتو کې ملګری، په کور کې ملګری، په جومات کې ملګری، په لاره کوڅه کې ملګری، په بیماری کې ملګری، د خولې نه ګډې وړې روزي او چې کله مري نو خدای خبر چې په کومه طریقه باندې د ساوزي. الله مدې وساتي د سوء خاتمې نه. بیا دغه شیطان چې کوم دی نو چې قبر نه دی پاسې نو دی ورسره بیا روان شي. نو هغه وخت کې چې دی وویني نو دی بیا وایي چې لرې شه، کاش چې زما او ستا په منځ کې دومره فاصله وی. قال یا لیت بیني و بینک بعد المشرقین، چې څومره د مشرق او مغرب نه رخاته او قبلې کې څومره فاصله ده، ته زما نه دومره لرې وې. هلته به ترې نفرت کوي، لیکن هلته بیا څه کېږي نه، هلته به ورسره اوس تړلی. دلته یې پرېښوی شو، هلته یې نشي پرېښوی، ځکه چې هغه آخرت چې کوم دی نو هغه عالم جدا دی، د هغې ځای اصول جدا دي، د هغې ځای قواعد او ضوابط جدا دي. به هر حال عرض مې دا کولو زما عزتمندو چې یو خو
مایوس کیږئ ما، ستا کاروبار نشته، تا سره مال نشته. د مسلمان په هر حالت کې خیر دی. د الله جل شانه په قضا او قدر او فیصله باندې صابر اوسه. تا په یو لمحه کې اجرونه دي، ستا درجې خدای اوچتوي. کله مایوسه نشي. او چې کله الله جل شانه مال درکړی دی، حلال لار او حلاله طریقه باندې د هغې حقوق ادا کو، په هغې باندې د الله جل شانه شکر وباسه. دا د الله جل شانه فضل دی. ځکه سورة الجمعه کې الله پاک فرمایي، ما پرون مرګور ته وی چې دا بعضې کسان دلته راشي، هغه باندې چې زه وګورم نو وایي چې دی پلار تم کنځلې کوي او مور تم کنځلې کوي او کور کې داسې کوي او دا جګړې کوي او دا کوي چې وینم سړی روغ رمټي. په هغه کې ما ته څه ښکاري نه. نو زه دې تپوس کوم چې کاروبار شته، د کاروبار شته، هغه نه تپوس کوم، هغه وایي چې نه. نو زه ورته یم چې کاروبار چې ته ځان ته وګوره. دا ورانی وجاړې او فتنې ډېرې زیاتې، دا د بېروزګارۍ نه، دا اوزګار خیل چې وي که نه چې لاره کوڅه کې ناست د دې نه ټولې فتنې پیدا کېږي. قرآن کریم کې الله پاک فرمایي، وإذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. چې د جمعې اذان وشي نو دغه وخت کې هر څه پرېږدئ، کاروبار اوس حرام دی کاروبار. وذروا البيع، تجارت پرېږده. ذالک خیر لکم ان کنتم تعلمون. فاذا قضیت الصلاة، کله چې مز وشو، مز ختم شو، فانتشروا فی الارض، بیا د جماعت په دروازه ودرېږئ ما، پینډ مه جوړوئ، په جماعت کې حلقې او گپ شپ مه لګوئ. فانتشروا فی الارض، مکه کې خواره شئ. وابتغوا من فضل الله، او د الله جل شانه فضل. الله پاک قرآن پاک کې مال ته فضل ځکه ویلی دي چې دا د حق نه دی، د دې اعمالو دا د مز په بدل کې نه دی. بعض سړی وي مزونه کوم خو کاروبار نشته. نو دا کاروبار د مز په عوض کې نه دی. تلاوت کوم خو کاروبار او پیسې نشته. دعاګانې کوم، وظیفې کوم خو نشته دی. دا اعمالو په عوض کې د مال او دنیا نه دی، دا فضل دی، فضل سیوایي. لکه یو ترکان تا سره په کور کې کار کوي او د هغه دیاړي چې کوم دی نو مثلا 1,500-2,000 روپۍ ده، او ته ورته 100 روپۍ سیوایي په جیب کې واچې چې ها دا والا 1500 روپو نوټ ورکې، 1000 روپو نوټ ورکې، کله کله ورکې دا والا. دا فضل دی. هغه ته پکار دی چې ستا شکر ادا کړي، ځکه چې دا د کار عوض نه، د کار عوض خو هغه دی. په دنیا کې چې الله جل شانه مسلمان ته کوم مال ورکوي، دا سیوایي فضل دی. نو بهرحال الله جل شانه دې مونږ ته په دې نقطه باندې د پوهې توفیق راکړي چې مسلمان مایوس ني، فتنې راځي د هغې نه به بچ وي. د الله جل شانه د یاد سره تعلق هر ځای کې چې چېرته ګناه سره مخامخ شي، خطرې سره مخامخ شي، فتنې سره مخامخ شي، نو هلته د نالومه خله یا الله دې نه به بچ کړي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اعوذ بالله من مخکې نه وایه چې کله هغه بدعملۍ کې مبتلا شي نو بیا خو مبتلا شي، د هغې نه مخکې یا الله ته مې د دې فتنې نه بچ کړي. دا فتنه را روانه ده، مالي ده او جانی ده، د عمل په لحاظ سره ده، ایمان ته مې خطره ده، دین ته مې خطره ده. الله جل شانه دې موږ د پخو خبرو د عمل توفیق راکړي. واخر دعوانا